ورکو یا داسې غریب له ورکو یا مسکین له ورکو نو هغه وخت کې زموږ د خولې نه دا لفظونه خیږي لاسونه اوچت که زما لپاره دوا وکړه لاسونه اوچت که زما لپاره څه وکړه دوا وکړه یاد ساتئ دوا چې کومه همیشه د زړه نه ده چې یو کس درته زړه نه دوا وکړه دا همیشه لپاره چې کوم دی قبلیږي لاس نه دي بله یاد ساتئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه کې راځي ان اسرع دعاء اجابه دعوه غائب لغائب دوا چې دا کنه د غایب نه د غایب لپاره ډیر زر قبلیږي چې یو کس حاضر نه یو تر لپاره دوا وکړي دا ډیر زر قبلیږي نو هغه وخت ورته مو خو چې دوا راته وکړه خلک شرموه مو مونږ یو 10 روپۍ چالو ورکو یار لاس اوچت که دوا وکړه امام ته لاس اوچت که دوا وکړه همیشه دوا چې کوم د زړه نه ده دا د زړه نه وباسئ سوچ ذهن نه وباسئ چې مونږ چاله څه ورکو یار لاس اوچت کړو لاس اوچتول نشته زړه نه چې دوا وشوه لاس اوچتول هم شته هغه وخت کې ورته رسمه وکړئ چې لاس اوچت که عبادت دعا چې کوم ده په خپل ځان لم کوئ نو ټولو خلکو لی کوئ ځکه چې په بل ځای کې حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده دعا چې کوم ده د ټول عبادت چې کوم دی یو مغز دی یو جمع ده یو ټول عبادت چې کوم ده خلاصه ده چې مونږ سړی وکړي خو د الله تعالی نه دوا وغواړي که دوا تعالی لپاره چې الله رانه راضي شي چې مونږ وکړي الله رب عزت فرمایي چې کوم یو کس زمانه دوا نه کوي څه نه غواړي زه پرې خفه کېږم همیشه د الله نه غواړي څه کوي دوا به څنګه قبلیږي د ټول نه مخکې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي بیا سورة الفاتحه او بیا دوا وکړئ او بیا پسې اخره کې درود شریف نو د الله رب عزت دا دعا ډېره زر قبلوي موږ او تاسو ته پکار ده چې څه شی چاله ورکو امام له ورکو یا طالب علم له ورکو په جومات کې ورکو یا مسکین یا غریب له ورکو نو په هغه وخت کې هغوی ته دا موخې چې لاسونه اوچت کړه